زه همیشه د دردونو سوداګر پاتې شوی یم. په ما باندې د خوشحالو سوداګانې ښې نه روځي. د ما شیرینه وروره ایوریز یو مشهور سندرغاړی د خپل ټیم سره د بچو په دعوت دربار له ورسېدو نه چې کله یې پروګرام شروع کړو نو ده د خپل اواز سره داسې یوه فضا خوره کړه چې 5 ګنټې تېرې شوې خو د وخت څه پته ونه لګېده. نو کله چې پروګرام ختم شو نو دا سندرغاړی بادشاه راوغوښته ورته یایي چې وغواړه ته څه غواړې چې زه یې تاله ډېر کړم. نو دا سندرغاړی ورته یایي چې بادشاه سلامت چې څه دې تا خوښوي هغه راکړه. دغسې بیا یې ترېنه پوښتنه وکړه خو د سندرغاړي همدغه جواب ورکوه. په درېیم ځل یې هم ترې پوښتنه وکړه او سندرغاړي همدغه جواب ورکړه. نو بادشاه اعلان وکړه چې ویر کو د لاهیري او جوهراتو سونې ویر کو. نو چې کله دا د هغې دربار نه راووته نو خپل ملګري ترېنه پوښتنه وکړه چې بادشاه سلامت خو تا رسوي تا خپله ویلې څه ونه غوښتو. نو هغه سندرغاړی ورته یایي چې ما به د خپل اوقات په حیثیت سره غوښتلی و بادشاه له ما ووینه نو بادشاه د خپل حیثیت سره راکړو. نو ګلابه زه هم تاله یم چې ته کله هم جومات له لاړ شې و د الله تعالی نه غواړې نو د خپل حیثیت سره یې ترې مه غواړه. هغه له وایي چې یا الله ته د خپل شان مطابق ما له راکړې. د خپل ځان خلاص وتو ډېره ډېره مهرباني خوشحاله اوسو.